بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویلاګ سره زه یم سید کبیر شاه. نن د مهاجرت نړیواله ورځ مانځلې کیږي. که یو خوا دغه ورځ مانځلې کیږي نو بل خوا دغسې نوي ویډیو چې کوم دی نو هغه مخې ته راځي. دغه نوي ویډیو د افغانستان لخوا څه شی ده په دې باندې به نن خبرې کوو. دغه ویډیو چې کوم دی نو د یو فیمیل استاذه چې کوم آنلاین ټیچینګ د نت په ذریعه باندې علم رڼا خوروي نورو ماشومانو ته، نو هغه په افغانستان کې ګیره کړلې شوې ده او بیا چې د افغانستان کم حکومتي چارواکي دي نو د هغې لخوا هغې ته سزا ورکړلې شوې ده. دغه سزا په کومه طریقه ورکړلې کیږي؟ په یو ګراوند کې دغه زنانې کینولي او هغه ته چې کوم دی نو کوړې میلاویږي. آیا دغه علم رڼا خورول که ګناه وي نو بیا دا په ټوله دنیا کې پکار ده. علم رڼا خورول که ګناه وي نو بیا خو پکار دغه ده چې کوم د افغانستان خلک دي او هغې دلته ډګري هولډرز دي او ډګریانې اخیستې دي نو هغې هم خپل ملک ته ځکه واپسي تلو ته غاړه نیږدي. مونږه خبره د فیمیل استاد کوو لګیو. دې نه مخکې هم مونږ په خپل ویلاګ او ویډیو ریپورټس کې دغه بار بار خبره کړې ده چې کوم د افغانستان خلک دي هغې خپل ملک ته غاړه نیږدي او غاړه ولې نیږدي چې هلته کې په افغانستان کې نه خو روزګار شته، نه تعلیم شته، نه صحت شته. نن چې کومه دغه ویډیو مخې ته راغلې ده د دغه ویډیو په ذریعه باندې په ټول ملک کې خلک لګیا دي او د افغانستان په هکله باندې دغه خبرې مخې ته راوړي. د علم رڼا خورول په دې باندې بندیز لګول او دغه قسمه سي چې کوم کوړې بیا یو زنانه ته ورکول دا ډېر د افسوس مقام دی. خو مونږ که دغسې قسمه ویلاګ کوو یا دغسې قسمه ویډیوګانې کوو نو بیا د دغه افغانستان چې کوم خلک دي او هغه خلک چې کوم په خپل ملک افغانستان کې نه دي په نورو ملکونو کې دي نو هغې په کمنټس کې بیا دغه خبره مخې ته راوړي چې دغه هر څه فیک دي او تاسو چې کوم خبر چلوئ یا کمې خبرې کوئ نو دا ټول هر څه دروغ دي. کومه ویډیو چې د افغانستان لخوا راغلې ده نو دغه ویډیو کې هر څه واضحه ښکاري. په دغه کې خو نه څه دروغ شته دی او نه څه پټ پناه شته دی. دغه ویډیو کې کومه زنانه چې ناسته ده کلو ګراوند دی، په دغه کلو ګراوند کې هغې ته کوړې میلاویږي او ګناه یې دغه ده چې هغه خلکو ته د علم رڼا خوروي. که مونږ بیا د افغانستان د نور شیزونو خبرو کوو که هغه صحت دی یا ورسره کاروبار دی نو هغه هم دغسې بد صورتحال دی. دغلته کې په پاکستان کې چې کوم د افغانستان رونه یا مشران کشران ژوند کوي بیا پکې داسې ځینې خلک چې هغې تعلیم د پاکستان نه حاصل کړی دی او ډګریانې ورته میلو شوي دي نو هغه ډګریانې د هغې ضایع ځي لګیا دی. هغه ضایع ولې ځي؟ دغه د افغانستان خلک پخپله وایي چې مونږ خپل ملک افغانستان ته غاړه ځکه نیږدو چې کوم موجوده صورتحال روان دی که هغه د تعلیم لحاظ سره دی یا د صحت لحاظ سره دی یا نور داسې کم مطلب غټې مسلې دي په افغانستان کې نو ټول هر څه نظام چې کم دی نو هغه تتر بتر دی. نو د دې د وجې چې کوم افغان کډوال دي نو هغې هم غاړه نیږدي خپل ملک ته. ښه که دغه ویډیو مونږ لږه مخې ته راوړو په دغه ویډیو باندې خبرې وکړو نو دغه ویډیو خورول او بیا د دغه ویډیو مخې ته راوړل دا د افغانستان چې کوم ولس دی نو هغې د خپل ملک نه پخپله انکاري دي او خپل ملک ته غاړه نیږدي. اوس هغه خلکو ته زه دغه ویډیو مخې ته کوم چې کوم خلک زمونږ په ویډیو یا زمونږ په ویلاګ باندې کمنټس کوي او هغې دغه بار بار دغه خبره کوي چې دغه خبرې چې تاسو کمې کوئ دا هم فیک دي. الان کې دغه خبره یا دغه خبر چې کم دی یا دغه ویډیو چې کم دی نو دا د افغانستان لخوا راغلی ده او دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې هم خوره شوې ده. که مونږ خبره د تعلیم وکړو نو تعلیم خو په ټولې دنیا کې چې کم دی نو هغه شروع دی او کیږي لګیا دی او خلک علم خورۍ لګیا دی. دغه علم چې کله خور شي نو په خلکو کې شهور او دغه هر څه مخې ته راشي. خو که دغه تعلیم حاصل نه کړي یا تعلیم یې نه وي کړی نو هغه مخکې په خپل ژوند کې هیڅ هم نشي کولی. بیا که د افغانستان د حکومت خبره وکړو نو افغانستان چې کوم حکومت موجوده دی هغې بار بار دغه وعدې او دعوې کوي لګیا دی چې مونږ به تعلیم نظام دا هر څه به مونږ به حالو خو خپل طریقې کار سره. بیا د هغه ځای چې کوم ولس دی د افغانستان هغې دغه غوښتنه کړې ده د خپل افغانستان حکومتي چارواکو نه چې په کار خو دغه ده چې مونږ ته د تعلیم راکړلی شي، مونږ ته د صحت راکړلی شي، مونږ ته د کاروبار راکړلی شي. بیا ځینې افغانیان دا هم دعوه کوي لګیا دی که مونږ ته چیرې په خپل افغانستان کې کار روزګار دا هر څه میلو شي نو څوک نه غواړي چې هغه د خپل وطن ته لاړ نه شي، څوک نه غواړي چې هغه د خپل خپلوانو کره لاړ نه شي، څوک نه غواړي چې هغه خپل چې کم د پلار نیکه کلی دی هلته کې لاړ نه شي،
خو دغه شیونه دې مونږ ته راکړلی شي چې کم زمونږ بنیادي ضرورتونه دي او کم زمونږ د ژوند سره تړلي شیزونه دي. نو په هغې کې لومبنۍ خبره د صحت ده، دویمه خبره د تعلیم ده، دریمه خبره هغه د کاروبار ده. که چیرې په افغانستان کې یا په خپل د افغانستان چې کم خلک دي هغې غوښتنه کړې ده د خپل حکومتي چارواکو نه، هغې دا هم وایي چې موږ په افغانستان کې د خپل حکومت خلاف احتجاج هم نشو ریکارډ کولی. هغې دا هم وایي چې موږ په افغانستان کې معمولی شانتې 4-5 کسان هم روډ ته نشو راوتی. هغې دا هم وایي چې موږ د خپل حکومت خلاف روډ هم نشو بلاک کولی. هغې دا هم وایي چې موږ د خپل حکومت خلاف یو ویډیو پیغام هم نشو ریکارډ کولی. پته نشته چې دغه د فیمیل استازې دغه د ګراوند ویډیو دا چا جوړه کړې ده، دغه ویډیو مخې ته څنګه راغلی ده او د دغه ویډیو دا خورېدل دا چا کړي دي. که چیرې دا د افغانستان کم حکومتي چارواکي هغوی په خپله دغه ویډیو خوره کړي خو ټیک ده. که چیرې دا د افغانستان یو عام وګړی وي او هغه خوره کړي نو بیا د هغه هم خیر نشته دی. خو د افغانستان او د پاکستان چې کم مسله روانه وه نو د هغې لخوا چې کم غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي لګیا دی او ځینې کسان افغانستان ته تللي دي، خو بیا د دغه ځي چې کم افغان کډوال دي د هغې د خپلو خپلوانو سره رابطه کیږي چې د افغانستان موجوده صورتحال څه دی. څنګه چې مونږ تاسو ته په خپل ولاګ آغاز کې خبره وکړه چې د افغانستان صورتحال ستاسو د سترګو وړاندې دی، نو دغسې هغې هم هلته نه رابطې کوي او ورته وایي چې د افغانستان صورتحال دومره بدتر دی چې هلته کې نه خو د روزګار دپاره څه شته نه د صحت دپاره څه شته دی. نو پکار دغه ده که دغسې قسمه علم څوک خورئ لګیا دی یا د علم رڼا خورئ لګیا دی، دې کې خو هیڅ بد بندیز یا بد کار نشته دی چې په دې باندې یو فیمیل ته یو زنانه ته کوړې ملاویږي. دغسې قسمه وطن کې یا دغسې قسمه ملک کې دغسې صورتحال که روان وي نو آیا دغه کم غیر قانوني افغان چې په پاکستان کې ژوند کوي نو دا به خپل ملک یا خپل وطن ته واپس یوکړي؟ کله هم نه. څنګه چې مونږ په خپل ولاګ کې خبره وکړه چې دلته ډګري هولډرز دي، ډګریانې اخیستلی شوي دي، که هغه زنانه دي که هغه نارینه دي، هغوی خپل وطن ته غاړه نیږدي. ولې نیږدي؟ د هغې وجوهات هم دغه دي چې کومه ویډیو مخې ته راغلی ده. اوس دغه ویډیو چې کومه مخې ته راغلی ده نو ستاسو څه خیال دی چې دغه کم افغانیان په پاکستان کې ژوند کوي نو دوی کې به څومره ویره ترخه مخې ته راغلي؟ آیا دوی به خپل ملک ته واپس لاړ شي؟ کله هم نه. ځکه چې زمونږ د افغان سره خبرې کیږي، غیر قانوني افغان کډوالو سره خبرې کیږي، هغې هم دغه خبرې کوي. بیا ځینې کسان دغه خبرې وکړي خو چې کم په بهر ملک کې ناست دي نو هغوی په مونږ باندې غلطه ګوته اوچتوي چې دغه خبر هم فیک دی، دغه خبرې هم فیک دي. نو دغه ویډیو خو دروغ نه وایي، دغه کوړې چې زنانه ته ملاویږي دا هم دروغ نه دي، دا هر څه د افغانستان دی او دغه ویډیو چې کومه مخې ته راغلی ده دا هم د افغانستان ده. نو په کار خو دغه ده چې په افغانستان کې کم د افغانستان حکومتي چارواکي دي هغوی دعوې کوي لګیا دی، نو په کار ده چې څه دعوو کې څه خبرې حقیقت روخیږي او دغه ولس دپاره داسې څه روزګار ورکړي یا داسې تعلیم ورکړي یا داسې صحت ورکړي چې دغه خلک خپل ملک ته په خوشحالۍ باندې لاړ شي. که موږ د تعلیم خبره کوو نو څومره یونیورسټانې، څومره کالجونه، څومره سکولونه چې وو تقریبا 21,000 نه 22,000 پورې هغه هم په مدرسو کې تبدیل شو. مدرسه تبدیلېدل، مدرسه کې سبق ویل دا یو ښه کار دی، دینی کار دی، خو دینی کار په دین کې پکار دی. چې کم د سکول کار دی، کم د یونیورسټیانو کار دی، په کار خو دغه ده چې هغه هم حاصل کړلی شي. د حکومت د افغانستان حکومتي چارواکو په زړه کې څه دي، د هغوی په ذهن کې څه دي، هغوی خپل ملک دپاره کول څه غواړي، دغه فیصله د افغانستان په حکومت باندې پرېږدم. دغه سوال یا نشان د افغانستان چې کوم حکومت دی په هغوی باندې پرېږدم. په کار ده چې خپل ولس له څه ورکړي، په کار ده چې خپل ولس له تعلیم ورکړي، په کار ده چې خپل ولس له صحت ورکړي. که چیرې دا شیونه په افغانستان کې دي نو نه خو دغه افغانیان خپل ملک آبادولی شي، نه دی خپل ملک ته تلل غواړي او نه دی خپل ملک کې خوشحاله اوسېدل غواړي. دا و زموږ نننی ولاګ. در بل ولاګ پورې ماله او زما ټیم له راکړي اجازت. د لوی الله په امان.